أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مخی ذکر شل اللہ تعالی چې سرنگی دا مړه ځمکه دا وچه ځمکه په باران سره په اوبو سره ژوندی کي او د دې نه شنه بوټي ونې دا راوټوکیږي راوخیږي. نو ای انسانانو دقه رنګې به تاسو هم راپورته کولی کیږئ، تاسو به هم راپاسولی کیږئ. لکه نن چې تیغ د ځمکې نه راوځي دقه شان به سبا ته د خپل قبر نه راخیږي، د خپل قبر نه به راوځي. اوس په کومه ورځ چې انسانان راپورته شي نو هغه ورځ کامیابي ده، د هغې ورځ عزت دا عزت دی، د هغې ورځې هغه د خدای ته نزدېکت، د خدای خوښه، د خدای رضا، دقه رضا ده او دغه د په کار د راتللو ده. اوس دغه عزت، دغه کامیابي، دغه د خدای رضا دا به څنګه حاصلیږي؟ په دې آیت مبارک کې د دقه تذکره کوي. یو په دنیا کې عزت ده، د دنیا عزت دا دائمی نوی، همیشه د باره نوی، بلکې دا وقتی وی، عارضی وی، کله وی او کله نوی، کله عزت وی او کله عزت تار تار شي ختم شي. او د اخرت عزت چې ده نو دا همیشه د باره ده، دا چې درته حاصل شو دا در نزینه بیا بلکې ابد الآباد د پاره به معزز یې، ابد الآباد د پاره به په عزت سره یې. دویم په دنیا کې عزت کله کله هغه مستحق بنی آدم ته هم حاصل شي، چې د عزت مستحق وي او هغه ته عزت حاصل شي، او کله کله غیر مستحق ته هم حاصل شي. د عزت مستحق نوي خو بیا معزز وي، بیا ورته عزت حاصل وي. او د اخرت عزت چې نه دا به فقط مستحق ته حاصلیږي، دا به غیر مستحق ته بالکل نوي حاصل. چې څوک مستحق د عزت دے هغه ته صرف حاصل وي. ذکر کوي من کان یرید العزت، څوک چې اراده لري د عزت، فلله العزت جميعا، نو خاص د الله سره د عزت ټول پټولا. یعنی د دنیا په یو سیز پسې مگر ځه چې یاره د دغې نه به ماته عزت حاصل شي، بلکې هغه د الله په حکم پسې شه، د دقې نه به درته عزت حاصل شي. مختلف قسمه زمونږ په کورونو په کلي دې کې رواجونه یې رسمونه، حالان کې هغه رسم و رواج هغه ایس د نیکی کار نه وي. که دا رسم نه پوره کوم نو هغه پوزه مې کټ کېږي، سپکېږم، دا خلق به سوي، بیا دا خلق به بیا سوي، دا رسم پوره کوم چې معزز یم.
حالانکه په دغه رسم پوره کولو کې عزت نشته، عزت د خدای سره دی. دغلته دا رسم دړې وړې کا د الله حکم مخکې کا چې خدای درته عزت درکړي. نو په دغه پسې چې نښدی چې دا خلق بسوي د ټول عمر په دغه پسې نښدی، خو د خلقو ښه میلاو نشي، د خلقو د طرف ورته نیکنامي چرته میلاو نشي، عزت ورته چرته میلاو نشي. او چې یو انسان دغه خبرو ته نه ګوري که څوک ښه وي او که بد وي، خو زه پابند الله د دې حکم یم، زه پابند حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې طور طریقې یم. نو دا انسان دته عزتونه حاصلیږي، د عزتونو مستحق ګرځېږي. من کان یرید العزت، څوک چې اراده لري، څوک چې غواړي عزت، فلله العزت، نو پس خاص د الله سره د عزت، جمیعا ټول پټولا. تقشان په عربی کې د عزت لفظ په معنا د غلبې سره هم راځي. که ته وایې چې زه د فتح حاصله کم، زه د غلبه حاصله کم، نو یاد ساته غلبه به درته میلاویږي د الله د جانب نه. د خدای په ذات به کلک یقین ذاتې، کلک توکل به پکې، کلک اعتماد به پې ساتې. اگر چې ته بیا د دنیا د اسلحو، د دنیا د سازو سامان په اعتبار سره کمزورې، د تعداد په اعتبار سره کمزورې، خو د دشمن په مقابله کې به خدای پاک تا ته غلبه درکوي، تا ته به ظاهري باطني فتح به درته نصیب کیږي. فلله العزت جمیعا، نو پس خاص د الله سره دا غلبه ټول پټولا. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. د خدای د دربار نه به ته عزت څنګه حاصله؟ نو دا اوس د هغې دپاره شرط ذکر کوي چې دا به ته حاصلې په ښکلي گفتار سره، په ښو کلماتو، په ښکلي کلام سره، او دویم په نیکو اعمالو سره. ستا ژبه دې برابر وي، ستا کړه وړه دې برابر وي، ستا عمل دې برابر وي، الله د جانب نه به درته عزت حاصلیږي، معزز کېږي به بیا. خو که چېرې ستا گفتار خراب و، ستا کردار خراب و، د ژبې او د عمل هغه وینا او عمل هغه دې ټیک نه و، نو بیا به درته عزت د خدای د جانبه نه میلاویږي. الیه یصعد الکلم الطیب، خاص الله ته خیږي هغه کلمې پاکي، پاک کلام، پاکی کلمې. بیا د دې پاک کلام مختلف تفسیرونه شوي، چای تفسیر کړي په لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر سره، چې دا کلمې لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر، دا انتها پاکی کلمې دي، دا ډېرې سوچا صفا کلمې دي. نو مطلب دا اے انسانا، اے مسلمانا، د دې کلماتو ورد کوا، د دې کلماتو وظیفه کوا، په دې ذریعے سره ذکر و اذکار کوا. خدای پاک ته فوراً دا خیجی، اللہ طرف تزی. الیہ یسعد الکلم الطیب، او اللہ تخیجی اغا کلمہ پاکی. یو حدیث مبارک کی مرازی افضل الکلام سبحان اللہ، بہترین کلام جدے دا سبحان اللہ دے. والعمل الصالح یرفعه، او عمل صالح یرفعه اللہ خیجی دے لرا،
الله پورته کوي دی لرا. دا پاک کلام پاکی کلمه دا د خدای صفت ده. نو دا چې څرنګه انسان ادا کوي فوراً په خپل باندې دا ځي الله طرف ته. او دا نیک عمل د انسان صفت ده. نو دا په خپل باندې نه ځي ببره بلکې الله خیجوي دی لرا. دغه کلمه د خدای صفت ده نو خود بخود الله طرف ته ځي. نیک عمل د نیک عمل سړی صفت ده نو الله دې لره پورته کوي په خپل طاقت په خپل قدرت سره. والعمل الصالح او عمل صالح يرفعه پورته کوي الله تعالی دې لره. یو حدیث مبارک کې راځي چې خپل وینا دا الو قبول وی خدای ته چې د دې سره عمل هم خپلې وي او خپل وینا او خپل عمل دا الو قبول وي چې د دې کې نیت هم صفا وي د دې کې نیت هم خالص وي او خپل وینا خپل عمل او صفا نیت دا الو خدای ته قبول وي چې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنت هم برابر داغه د سنت سره هم موافق. نو نیک وینا نیک عمل په خالص نیت سره او په تابعدارۍ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کې دا الله قبلی الله دل را پورته کوي خپل ځان طرف ته. والذین یمکرون السیئات او هاغه کسان چې تدبیرونه کوي بد لهم عذاب شدید وی بد دوی د پاره سخت عذاب. خراب تدبیرونه کوي د ګناه منصوبې جوړي د ګناه پروګرامونه جوړي نو الله تعالی د دوی په باره کې وایي چې دوی لره سخت عذاب ده. لکه دار الندوا په مکه مکرمه کې یو ځای و چې په دې کې به د مکې سرداران راغونډېدل او مشورې به پکې کولې. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم پسې یو ورځ را جمع شول او دا مشوره یې وکړه چې داسې څه طریقه اختیار کړو چې موږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې قتل کړو. نعوذ بالله. دا غي د پاره ډیر سوچونه فکرونه منصوبې جوړې کړې. بیا اخر نتیجه دارو باسلا چې د هر قبیله کسان په دغه یو گروپ به جوړ کو یو جماعت به جوړ کو او د هر قبیله نماینده به بکیوي. نو بیا په شریک باندې په نبی علیه السلام باندې حمله وکړي او په د باندې به هر سړی به پې ګزار وکړي. د دې سره به دی بچ کېږي نه مړ کېږي به ورسره. نو بیا به بنو هاشم که رالګي دوی بدل اخلي نو دوی کې دا طاقت شته چې بدل واخلي خو دوی به آخر د چا نه بدل اخلي. دنیا عرب دی دنیا قبایل دی. نو اخر نتیجه به اداره وزي چې یاره تاسو په دې کې د کمی قبیلې نه بدل اخلئ خو داسې به وکړو چې دیت به ادا کړو سلو خان به درله درکړو او خبره ختمه شو په دیت باندې. دا منصوبه دوی جوړه کړله حضور پاک صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چاپیره شول د شپې چې سحر وختي دی را پاسی او بار دروازه کھولا ہوگی په یېړ به پې مونږه حمله وکړو. نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعې پته ولګېدله چې دا تدبیر جوړ شوی دا قسمه چالې جوړ کړی دی. نبی علیه السلام په خپل بستره باندې په خپل کټ کې په خپل ځای علی رضی الله عنه سملولو وی ته دلته اوده شه او دلته سمله او زه به وځم
سحر سحر کې به مونږ وضو هجرت وکړو مدینه منورې ته. الله د طرف نه دا حکم شوی دی چې زاد د خلقو نه نور. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وخی تیاری کړی وي. نبی علیه السلام دروازه کولاو کړه، دا ټول ګیر چاپېره ورته ولاړو. شګې یې راواغستلې، په هغې باندې هغه دمې کړلې، سوره یاسین یې پې تلاوت کو او بیا یې دقې خلقو طرف ته ور چنګ والې. د هر کس سترګو ته خدای پاک د هغې شګو هغه ذره ورسوله. او دقه شان د ټولو د مخې نبی علیه السلام ووتلو او خدای پاک په دوی داسې ړانده کړل چې یو هم ونه لید. او بار بار به پټ پټ ننداره به یې کوله چې نبی علیه السلام شته دی او که نه. نو چې کټ ته به یې ورله وکتل، بسترې ته به یې وکتل، نو په هغې کې خو یې ملاس دی، اوده دی. بیا به دوی لاړل، بار به په انتظار کېناستل. حالانکه هلته حضرت علی رضی الله عنه ملاسو. په دې طریقه باندې نبی علیه السلام د دوی نه ووتلو. بیا چې دوی ته پته ولګېده سحر، نو بیا پسې ورپسې شول، ځای په ځای هغه منډې پسې ووالې. نبی علیه السلام لاندې نه کو. اخر چې غار ثور ته نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسېدل. په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې او دغه 3 ورځې 3 شپې پسې دوی په ملکونو وګرځېدل، خو لیکن معلوم نشول. نو بیا ټول را واپس شول چې یاره وتی دی، شته دی نه. 3 ورځې بعد نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غار ثور نه راووتل او د مدینې منورې په طرف باندې روان شول. نو والذین او هاغه کسان یمکرون السیئات چې دوی تدبیرونه کوي د بدی، لهم عذاب شدید وی بد دوی د پاره عذاب سخت. ومکر اولئک هو یبور او اغه مکر د دې خلقو، اغه بد تدبیر، بد منصوبه د دوی، هو یبور دا به وی ناکاما، دا به وی تبا، دا به وی په خساره کی. نو دا یو فطری قانون دی چې ته بل ته کوی وی کنی په خپل ورته غورځيږي. کوی بګنه د بل سړی په لار کې اسینه ستا بد کوی په غاړه لار شي. چې بل ته تدبیر جوړه او منصوبه جوړه چې د په ست طریقه راګیر کم، د په ست طریقه ناکام شي، د په ست طریقه نقصان ورسوم. د خدای قدرت دا دی چې دا تدبیر جوړون کې په دغه جال کې ونخلی اگر څه په دمانې الټه شي. نو اکثر بد تدبیرونه دا په سړی الټه کی، نقصان دغه منصوبه جوړون کی ته وررسي، دغه تدبیر هغه جوړون کی ته وررسي. حدیث مبارک کې راځي من حفر لاخیه بئرا وقع فيه، چا چې د خپل رور د بارا کوی وکنستلو وقع فيه دی به غرزي په خپل بده کې. نو ومکر اولئک او تدبیر د دغه خلقو هو یبور وی بدا باطل، وی بدا بیکار او ناکاما. من کان یرید العزتا هاغ سوک چی غواړي د عزت، فللہ العزت جمیعا پس خاص د الله سره د عزت ټول پټولا. الیه یسعد الکلم الطیب خاص دغه الله تخیجی اغه کلمې پاکی. والعمل الصالح او عمل نیک یرفعه
پورته کوي الله تعالی دې نیک عمل لرا. والذین یمکرون السیئات او هاغه کسان چې تدبیرونه کوي د بدی لهم عذاب شدید وی بد دوی د پاره عذاب سخت ومکر اولئک هو یبور او تدبیر د دغه خلقو وی بد تاوان والا وی بنا کاما باطل